بیا د الله پیغمبر فرمای اذا تاب العبد چې کله یو انسان توبه وباسي. توبه څه ته وایي؟ چې انسان په خپل ګناه باندې خپېمانه شي او ندامت او خپېمانتیا ظاهر کی، په زړه کې دا عزم وکړي چې دا کار رانه شوی دی، دا خو ګناه د الله پاک د ناراضګۍ سبب وګرځېده، زه به آینده لپاره دا ګناه نه کوم. د زړه په عزم. یو خو صرف په ژبه باندې ویلي توبه الله توبه، او بیا هم په هغه کار په هغه ګناه کې لګیایي، نو ګناه په خپله وایي چې ماله خندا راځي چې دو زمانه توبې هم وباسي او د دې زړونه زما د حلاوت نه اوس هم ډک دي، ما نه مزې هم اخلي او زما نه توبې هم وباسي. وی دا څنګه توبه ده؟ نو توبه هغې ته وایي چې د انسان عزم دای، پخته اراده یې دای چې بس زه به د دې نه پسته دا ګناه نه کوم، او بلکې د ګناه هغه اسباب هغه هم په ځان باندې بند کی، هغه ختم کی، د کم څه وجې نه چې دته ګناه شوی دی د ګناه هغه سبب ختم کی. نو داسې توبه چې کله وباسي نو الله پاک د ټولو نه مخکې چې کم د ګناهونه کړي نو هغه فرشتو نه هیر کی. کومې فرشتې چې د په اوږو باندې ناستې دي الله د هغه فرشتو نه هیرې کی. دویم انسان چې کم اعضا استعمال کړي په ګناه کې الله پاک د هغه اعضاو نه هغه ګناه هیر کی. او دریم چې په کم ځمکې په کومه حصه باندې ګناه شوی دی الله پاک د هغه ځمکې د هغه حصې نه هغه ګناه هیر کی. که په ورځ د قیامت د دونه تپوس وکړي نو چې د توبه اوښکلې ده نو اوس به هغه فرشتو ته هم هیري، اوس به د جسم اعضاو له هم هیري، او دغه رنګ د ځمکې د هغه حصې نه به هم هیري. او څلورم نمبر الله پاک به د عمل نامې نه ګناه ختم کی. او ګوره الله څومره مهربان دی، صرف ګناه نه ختموي بلکې کم ځای کې چې ګناه لیکلی د هغه ګناه په ځای باندې د ده لپاره نیک عمل او د هغې اجر ولیکي، خو په شرط د دې چې د داسې توبه کړي چې په هغه توبې باندې د الله پاک رضا کړي. نو بیا الله پاک د ده هغه ګناهونه هغه فرشتو نه هم هیر کی، او د ده د جسم نه هم هیر کی، د ځمکې نه هم هیر کی، او د ده په عمل نامه کې هم تبدیلی راولي، او د هغه ګناهونو په ځای باندې نیکیانې او نیک عمل ولیکي. نو که موږ غواړو چې خپل ژوند هغه د صلحاو د نیک خلقو کو، د ټولو نه اولنۍ خبره چې ځان به د ګناه نه بچ کوو، خو بیا هم انسانان یو که موږ نه ګناه وشي نو په هغې باندې به توبه کوو، او توبه داسې چې په هغې باندې خپېمانتیا او د سترګو نه پې اوښکې روانې شي او زړه پې غمجن شي